بسم الله الرحمن الرحیم. متن کی ګوري وقد يقع فيه الخطأ او کله کله واقع کیږي فيه په دغه نظر او فکر کې الخطأ او خطأ نظر او فکر کې کله کله خطا واقع کیږي. نو د خطا نه د بچاو د پاره یو قاعده کلیه یو قانون پکار دی چې هغه موږ د خطا نه بچ کی. نو فاحتیج الى قانون احتیاج شو یو قانون ته داسې قانون یعصم عنه چې هغه بچ کی عنه د خطا نه بچاو د خطا نه راولي. کم خطا فی الفکر کما چې په فکر کې ده وهو المنطق دا قانون څوک دی منطق دی. پوه به شو لیکنه دا خو آسانی خبرې دي. قوله فيه الخطأ مولوی صاحب دې کې شارح کم باز ذکر کړی ټول مرقات دی مکمل نظر به ویږي ان شاء الله. یو پیری وایو عمل کړی څه شو تاسو لږ متوجه شئ. نظر و فکر تعریف هم کړو وسوای په دغه نظر و فکر کې کله کله خطا واقع کیږي. دا ماتن ذکر کړه نو به بس ذکر کړه دای نتیجې تروي سره چې د خطا نه د بچاو یو بار یو قانون پکار دی. قانون څوک دی منطق دی. نو شارح د ماتن د خبرې دلیل بیانې تاویل کله کله په دغه فکر او نظر کې خطا واقع کیږي. د دې لپاره څه دلیل دی چې خطا پکې واقع کیږي؟ پوه شولې په خبره شارح د دلیل بیانې ګوره. یو مسله به یو قسمه فلسفه به نظر او فکر چلولی یو شان به رستلی او امدقه مسله به نقیز به دی جوړ کړی د دې مخکنه مسلې والا نور فلسفه او غوبم نظر او فکر چلولی یو شان حکم رستل نظر او فکر چلولې دی. بلو نورو کسانو دغه حکم چې کوم نقیز حکم دی غیر استلې دی هغه نظر او فکر چلولې دی. نو سمګ دا اندازه ولګیدله چې هر نظر او فکر ټیک نه دی. که ټیک وي نو د دې فلسفه په دې نظر او فکر کې به اجتماع د نقیزین نه راتلل. دغه اجتماع د نقیزین راځي ونه رسیدای پی. یعنی کچری هر نظر او فکر صحیح وي نو د فلسفه په نظر او فکر کې به خطا نه واقع کېدل. حالان کې خطا واقع شوله. څنګه واقع شوله؟ د دواړو هغه صحیح کېدل نشي. اجتماع د نقیزین راځي. نقیزین نتیجې رسېدلې ده او دواړه که غلط کوم زمون خبره ثابتېږي خو دواړه غلطېدل هم نشي به خو ارتباط د نقیزین راځي. بهرحال به ورته وکیل داجي صاحب راله منګ ویل ماتن دا خبره ذکر کړې وه چې دغه نظر او فکر کې کله کله خطا واقع کیږي. نو دغه خطا د بچاو د پاره د یو قانون ضرورت دی چې هغه منطق دی. شارح دغه دلیل بیانې دلیل تعبیر به بدل کو داسې وایو چې من ګورو فلسفه دي نظر او فکر وچلی یو نتیجه رو باسي. نور فلسفه دي هغه نظر او فکر وچلی دغه نتیجې نقیز نتیجه رو باسي. نو چې کله دوه قسم فلسفرانو دوه قسمه هغه مقه نظر او فکر چلولې دی یو شان نتیجه رسېدلې ده بل شان رسېدلې معلومیږي چې یو غلط دی. معلومیږي نه یقین دی یقین چې یو پکې چې یو غلط شو نو ورسره دا معلومه شوله چې دا نظر او فکر غلط واقع کېدلی شي. دې کې غلطي هم راځي. چې غلطي راځي نو یو قانون ته ضرورت شو یو تلی یو شیشې ته ضرورت شو هغه موږ ته دا ښیي دا نظر او فکر صحیح دی او دا نظر او فکر غلط دی. دغه قانون چې دغه منطق دی نو ثابت شلو بیان حاجت منطق هم ذکر شلو مکمل بیان حاجت منطق. تاسو ګورئ قوله دا قول د ماتن چې فيه الخطأ راځوله خطا پکې واقع کیږي بدلیل ان الفکر په دلیل د دې خبرې چې فکر چې قد ينتهي الى نتیجه دا فکر کله کله رسیږي یو نتیجې ته
لکه مثال دی نتیجې تک حدوث العالمی عالم حادث ته او دې ته څنګه رسی ویل العالم متغیر وكل متغیر حادث فالعالم ندی نظر او فکر چې دی یو نتیجه روي استلا هغه د العالم حادث وقد ينتهي یو دغه نظر او فکر کله کله رسیږي اله نقیدها د دغه نتیجې نقیص ته رسیږي نقیز څوک دی که قدم العالم عالم قدیم دی هغه څنګه هغه هم استدلال کوي دلیل بیانوي او عالم قدیم ولی لانه مستغنی عن المؤثر دا عالم چې دی د مؤثر نه مستغنی دی او څوک هم چې د مؤثر نه مستغنی وي وكل ما هذا شانه فهو قديم لهذا فالعالم قديم پوه شولې مسله باندې البته دلته اعتراض وکړو تاسو لږ به وګورئ دا وایي چې العالم حادث یوه نتیجه راووتله او بل نظر او فکر سره د دې نقیض راووتلو چې العالم قدیم معترض اعتراض کوي چې العالم حادث نقیض خو العالم قدیم نه دی دا العالم حادث نقیض خو العالم ليس بحادث دی تخویل العالم قدیم نقیض دی دی علماء جوابونه کړي یو جواب ادارې چې نقیض عام دی که په واسطه سره یو کا بلا واسطه دلته بالواسطه نقیض تا هغه څنګه العالم حادث به ورپسې العالم قدیم چې دا په قوت د العالم ليس بحادث کې دی العالم قدیم په قوت د څنګه دغه په قوت کې دی ځکه العالم قدیم ملزوم دی د دې سره لازم څوک دی چې العالم ليس بحادث ور سره لازم دی نو یو طرف ته العالم حادث ذکر کو بل طرف ته د دې د نقیض ملزومی ذکر کړلو العالم قدیم د نقیض ملزوم دی نو د لازم نقیض د ادچا د ملزوم نقیض د لازم هم نقیض نو العالم حادث د العالم قدیم نقیض دی ځکه چې د لازم نقیض هم دی داسې به ووایو د لازم نقیض د ملزوم نقیض هم وي نو العالم ليس بحادث نقیض دی نو د العالم قدیم هم نقیض دی پوه نه شولې بي دویم ورته ووایو مولوي صاحب دویم العالم حادث د دې نقیض العالم قدیم دی او نقیض عام دی داسې به ووایو دلته اصطلاحي معنی نه د مراده د نقیض والا بلکې دلته لغوي معنی مراد د منافی نو معنی به دا شي چې العالم حادث د دې منافی چې دی العالم قدیم دی دوه منځ کې منافات دی نو شته که نشته خبره ختمه نو اوس راځئ ولا فاحد الفکرین دو فکرونو کې یو چې دی خطا دی حینئذ په دې وخت کې ځکه لا محاله والا او کچرې دواړو ته صحیح وی لازم اجتماع النقیضین وی خو اجتماع د نقیضین لازم راځي فلا بد من قاعده کلیه نو ضروری ده یو قاعده کلیه لو روعیت کشر داغي خیال وساتل شي لم يقع الخطا في الفكر نو به واقع کیږي نه خطا په فکر کې وهي المنطق دغه قاعده کلیه چې دا منطق ده فقط ثبت احتیاج الناس تاسو لږ بر وګورئ د اصل کې اعتراض نه جواب هم کوي او نه چوړم راته ذکر کوي اعتراض زار تارت ویلو مقدمه کې بدري شي نه بیانېږي بیان حاجت منطق تعریف منطق موضوع منطق تا خو ماتنه په مقدمه کې ویل علم په دوه قسمه لري تصور او تصدیق بیری بسی ویل واجب کې بدیهی دي تصورات او تصدیقات کې او بازي نظری دی او دغه نظری په بدیهی معلومیږي به د دریم نمبر ویل چې نظر او فکر کې خطا واقع کیږي غیر بر قانون ضرورت دی نو تا خو د مقدمه کې چې کوم مقصود اشیاء دي هم بیان نکو نه دی حاجت ال المنطق بیان کو نه دی تعریف بیان کو نه دی موضوع بیان کړل په سوال پوه شولې نو جواب وته بیانې شارح هغه جواب کې ګوره ماتین چې سم ذکر کړي دقه د مقدمه بدري وخت اشیاء کې یو شی ذکر دی کنه هغه څنګه ماتین درې مقدمي ذکر کړلې علم په دوه قسمه لري تصورات او تصدیقات دیمه مقدمه ذکر کړله بعضی تصورات او تصدیقات بدیهی او بعضی
نه دغه بدیهیونه څوک معلومیږي نظری دا دویمه مقدمه او دریمه مقدمه وا په دغه نظر او فکر کې کله کله خطا واقع کیږي نو اخیره کې بس یو عبارت ویلو د خطا نه د بچاو د پاره د څه ضرورت دی یو قانون نو دقه ته ویل کیږي کنه بیان حاجت منطق حاجت بیانو په دغه مقدمات سره پاتې شو استاد دویم اعتراض چې تعریف ولې ذکر نکو نو جواب دار دین خپل معلوم شولو تعریف یو منطق یو قانون دی چې هغه سره خطا فی الفکر نه سړی بچ کیږي دغه تعریف هم دی دغه درې مقدمو سره معلوم شو کنه پاتې شو موضوع ته چې هغه ولې نه د ذکر کړي هغه مستقل را روانه ده پوه نه شوي بي او ته ګورئ فقد ثبت احتیاج الناس و ثابت شو احتیاج د خلکو منطق ته فی العصمت عن الخطا په حفاظت د خطا کی کوم خطا کوم چې په فکر کې وي دا ثابت شو څنګه بثلاث مقدمات سره دا احتیاج د منطق ته ثابت شو په درې مقدمات سره الاولى اوله مقدمه کومه ده هغه دا چې ان العلم اما تصورا او تصديق دا ماتن ذکر کړي وکړه دویمه مقدمه والثانیه ان كل منهما بر دوړو کې تصور او تصدیق کې اما يحصل یا بحاصليږي بلا نظر بدیهی بوي بغیر د نظر نه بحاصليږي او يحصل یا بحاصليږي بالنظر په نظر سره نظری بوي پیږي پکنه دا دوه مقدمه درېمه مقدمه ماتن ذکر کړي وا ان النظر قد يقع فيه الخطا وبدغ نظر چې کله کله بده کې خطا واقع کیږي فهذه المقدمات الثلاث دا درې مقدمات دي درې اصل کې یو بل څلورمه مقدمه هم د موږ مرقات کې بیان کړي وو دا ټول سبق د مرقات دی هغه دا و چې فطرت انسانی چې دی هغه کافی نه دی د دین چې خطا او رسا د یو بل نه جدا کی عن ویلو کنه په امتیاز القشر عن اللباب د مرقات کې چې هغه مغز چې کم دی د بادام وغیرہ کې د پوستکي نه جدا کی فطرت انسانی نه دی نو خو ذکر نه کړله سلورما وای چې درې منه خپل معلومی کی فطرت انسانی کافی نه دی دا سلورما وکنه خو چې دا ثابت شول چې خطا واقع کیږي خپل دی معلومه شوله چې فطرت انسانی کافی نه دی په حق او په نه حق کې وګورئ نو په دغه درې مقدمات د درې مقدمات چې دي تفید احتیاج الناس فایده ورکوي چې خلک محتاج دي فی التحرز عن الخطا فی الفکر پڅ کې محتاج دي په بچاو کې دا خطا نه کوم چې په فکر کې خطا ده چاته محتاج دي الى قانون خلق محتاج دي یو قانون ته وذلك هو المنطق دا قانون چې دا منطق دی اسرت ماتن وی وولم من هذا التعريف المنطقي وهذا التعريف المنطقي معلوم شو د غدري مقدمونه څوک معلوم شو تعریف د منطق نو اعتراض بنه کې چې منطق تعریف خو نه دی ذکر شوی ما وختي اعتراض کړو کنه اعتراض او جواب هم ذکر کړو چې تعریف د منطق خو نه دی ذکر شوی نو ولې نه دی کنه دغه مقدمون خپل معلوم شو صفا ذکر کول ته څه ضرورت دی ورحل شرح صفا ذکر کوي بانه قانون دا یو قانون دی یاسم مراعاته چې دې لحاظ ساتل خلق بچ کی یاسم مراعاته چې دې لحاظ بچول کوي څوک بچ کی ذهن بچ کی د چانه بچ کی ان الخطا د خطا نه کوم خطا نه فی الفکر کوم خطا چې په فکر کې دا نو وی فها هنا علم امرانی لنډدار دو امور معلوم شو کنه یو بیان حاجت منطق دا اعتراض باندې کې چې هغه خماتن نه ذکر کړي دویم تعریف منطق دا اعتراض باندې کې چې نه دي نو دواړه ذکر کړه یو شی پاتې شلوخه نو دې فها هنا دلته ول معلوم شو امرانی دو امرونه من الامور الثلاثه دري امورنا التي هغدري امور يدو ما وضعت المقدمه چې مقدمه یې خو دې شوی والی بیانها غدري امور د بیان د پاره نو بقي الكلام باقي د کلام فی الامر الثالث باقي د کلام په امر ثالث کې هغه څوک دی وهو تحقیق ان موضوع علم المنطق ماذا هغه تحقیق د دې خبره چې موضوع د علم منطق څوک دا نو د خیر سره فاشار الیه ماتن د اشاره کې بده قول چې موضوع الخ پس ورزا المعلوم التصوري والتصديقي او ان شاء الله وایو
مخکې راشي دا کوم متن ویل د هغې اخیری خبره قانون لږ به وګورئ مولوي صاحب دې قولهو کې شارح د قانون تحقیق کوي نو وایي قانون چې د عربي لفظ نه دی دا یونانی لفظ دی یا سوریانی لفظ دی بهرحال عربي لفظ نه دی ولې قانون د فاعول وزن دی او فاعول وزن د په عربۍ ژبه کې نشته دی معلومیږي چې دا د بلې ژبې نه را منتقل شوی دی بهرحال قانون یا څه دی سوریانی ده یا یونانی لفظ دی او به د دې خپله معنی څه د لغوي وایي دا په حقیقت کې لغت کې اصل کې مصدر الکتاب ته ویلی کېږي کتاب باندې چې کوم شی لیکي رسیده کوي موږ ورته پیمانه وایو پوټه ورته وایي که نه حق ته قانون ویلی کېږي هر قانون سره چونکې د جزیاتو احکام دا نیغېږي نو ځکه هغو ته هم څه وایي قانون ورته وایي مناسبت یې دا جوړ شو په خبره پوهېږئ اصطلاحي تعریف یې سره خپله کتاب والا ذکر کړی دی قضیة کلیة یتعرف منها احکام جزئیات موضوعها دقیق قانون تعریف دی دا یو کلیه یو قاعده کلیه ده داسې به ووایو قانون چاته ویلی کېږي د هغه قاعدې کلیې ته چې د هغې په وجه باندې د دې قاعدې کلیې څومره جزئیات دي د هغې حکمونه معلوم شي د هغه قاعده کلیه ده چې څوک دا وپېژني نو د دې قاعدې په وجه باندې به د دې قاعدې د لاندې څومره جزئیات وي د هغې احکام به ورسره پېژندل کېږي نه راسئ پې لکه مثال په طور د نحوې قانون دی کل فاعل مرفوع هر فاعل مرفوع دی دا یو قانون دی د دې قانون په وجه باندې کم ځای کې هم چې فاعل راتللو موږ ته به پته لګي چې دا مرفوع دی ضرب زیدون کو قام زیدون کې او که جاني زیدون کې موږ ته به ډایرکټ پته لګي چې دا فاعل دی او دا به مرفوع وي پوهېږئ پې تاسو لږ بر وګورئ طریقه کار به څه وي طریقه کار یې دا دی ته به اول قانون معلوم کړي قاعده کلیه به معلومه کړي صحیح شو لکه دا قاعده موږ ته معلومه شوله کل فاعل مرفوع دا راته معلومه شوه اوس یو جزي دی ته د هغې حکم معلومې ما څه ویل طریقه کار به څه وي دا مې ونه ویل د څه طریقه کار د یو جزي حکم چې معلومې د هغې طریقه کار به څه وي دا ووایئ ورسره ضرب زیدون کې زید له څه اعراب ورکو دا یو جزي دی دې حکم ته معلومې څه اعراب یې دی نو دې لپاره طریقه کار اوس دا دی چې اورئ که نه د دغه قاعدې کلیې چې کومه موضوع ده هغه سره کل فاعل مرفوع داسې ده که نه ښه ضربه زیدون کې بیا واورئ مولوي صاحب د قاعده کومه جزیه چې د جزیه د هغې موضوع به راوالې قاعدې کلیې نه خبره مې لکه چې ورانه کړله بیا به مولوي صاحب د جزیاتو احکام که ته معلومې د قاعدې کلیې نه طریقه کار یې دا دی د دغه جزي موضوع به راوالې اوس صحیح شو ضربه زیدون کې زید راواله دا صغرا جوړه صغرا به جوړې او دا به صغرا کې موضوع کې داسې به وې زیدون صحیح شو او په قاعده کلیه کې چې کومه موضوع دقه راواله هغه وله محمول کا د دې جزیي موضوع دې راواخیستله هغه دې موضوع جوړه کړله او د قاعدې کلیې چې کوم موضوع ده هغه راواله محمول یې جوړ کړه داسې به شي زید فاعل څه شو زید صحیح دا اوس صغرا شوله او مکمل قاعده کلیه راواله او ته کبرا کا زید فاعل وكل فاعل مرفوع نتیجه به شکل اول ته جوړ چې خپله دې نتیجه راوتله زید مرفوع پوه نه شولې پې ورته وګورئ بیا وایم ګوره کومه جزیه ده د هغې حکم معلومې د هغې موضوع به راوالي هغه کېدي د قاعدې کلیې موضوع به راوالي کل فاعل فاعل هغه به څه کې ورته محمول کې په شریک کې به دا صغرا شي زید فاعل مکمل قاعده کلیه به کبرا کې وکل فاعل مرفوع نو زید مرفوع راځي ولا قولو قانون چې القانون لفظ یونانی او سوریانی دا لفظ یونانی دی سوریانی دی موضوع فی الاصل دا وضع شوی دی په حقیقت کې په اصل کې لمصدر الکتاب د پاره د کتاب د پیمانې د پاره او فی الاصطلاح قضیه کلیه دا قضیه کلیه ده یتعرف منها پیجندل کیږي د دینه
احکام جزئیات موضوعها احکام د جزئیاتو د موضوع چې کوم جزئیات څه شو د جزئیاتو چې کوم موضوعګانې دي دغه احکام ورسره زید دا موضوع کنه په ضرب زیدون کې دغه حکم ورسره معلوم شو که قول النحات كل فاعل مرفوع فانه حكم كلي دا یو کلی حکم دی يعلم منه دین بجندل کیږي احوال جزئیات الفاعل احوال د جزئیاتو د فاعل چې څومره جزئیات دي ټول د دینه معلومی کی چې هغه مرفوع وي بس وکړو